الله ته تقوا رسی، پرهیزګاري رسی او د انسان دانیت رسی. حاجي غوښه ورکوي خو ښکلې غوښه به ورکوي. میندو خویندو ته دا ووایئ غوښې د دې په لاسې ګورې حاجي دیم پکې تفریق کوي یا ولې خور کره څنګه غوښه لیږي او د خاوند خور کره څنګه غوښه لیږي. خورینو له څنګه ښکلې لیږي، د خاوند خورینو له څنګه ښکلې لیږي. ټولو ته پته ده حاجي چې دا دغه ستا ورور دی نو دا زما ورور دی. چې خپل ورور کره چې ما نو غوښه پسته لیږي نو راډوکي زما په ورور په نصیب کې، دا چینګوړی او دا وازده زما د ورور په نصیب کې ورسېده. ورته ویې دا په درې حصې کې یو حصه د ځان دپاره کې، یو د رشته دارو دپاره کې، یو د فقراو مساکینو دپاره کې. نو چې فقیرانو مسکینانو له هم ورکوې نو بیا به هم وله چې دی نو بېکاره غوښه به نه ورکوې. ښکلې غوښه ورکه، لږه ورکه خو ښکلې ورکه چې الله سره دې ښکلي حصه وشي. کني یوه زنانه واقعه ده مشهوره واقعه ده خو دې مختصر ویم. یو زنانه وفات شوه، ډېره مونږګزاره ډېره عابده زنانه وه. لور په خوب کې ولیدله چې د جهنم په کناره باندې ناسته ده، جهنم ته غورځېدلې نه ده خو په غاړه یې وله ټکانه مقرر کړې ده. د جهنم هغه لوګي هم پرې راځي او د جهنم هغه تپ هم پرې راځي. دا لور یې حیرانه شوه، وي مورې ته خو ډېره عبادت ګزاره وې، ګزاره وې نو ستا ته دې ځای کې څه کې؟ تا خو جنت دی او ته دلته څه کې؟ وي الله پاک زما د دې عملونو مطابق چې ظاهر کې زه عابد وم، ظاهر کې مونږګزار وم، خو زما په عباداتو کې دونه کمی و، زما په اخلاص کې کمی و، نو د هغې مطابق نو ورسره خوا کې زړه چیرله وه، په هغې به یې د دوزخ هغه تپ به یې د ځانه داسې کوو لکه موږ سره چې کپړه یي او په کپړه باندې سره ځانه لرې کوو، هغه به یې ځان ته واله. غوښه هم ورسره پرته ده، بلکل زړه غوښه ده چې بیخي لکه هغه د ځناورو د خوراک غوښه داسې زړه پرته ده. ورته یې مورې داسې وي دا مې یو ورځ یو فقیر مسکینه زنانه راله نو ما وله د ټولو کې زړه جوړه چې زما صندوق کې وه چې زما د اغوستو نه وه دا مې وله ورکړې وه. وي هغه زړه جامه دلته هم ماته مې ورکړه. وي دا غوښه څه دي؟ وي دا د قربانۍ په وخت کې یو چا کره مې غوښه لېږله، غریب کور و هغې کره مې غوښه لېږله، ټولو کې بېکاره غوښه چې موږ هم نه خوړه نو هغه مې هغې ته ولېږله. وي دا هغه غوښه راته مې ورکړه. ښکلې شی ورکې، ښکلې څیز ورکې، زړه د خوښې چې کوم ستاسو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، چې کوم سره تاسو ډېره مینه کوئ هغه د الله په نوم باندې ورکوئ نو بهترینه صله به یې ملاویږي. او که چمبړان هم ولېښي، هډوکي هم ولېښي او تاسو هم پکې چې دی نو غټ او نرۍ کوي، را زنانه پکې کوي، یا لالا پکې کوي، یا ببو پکې کوي، نو بیا لالا او ببو د شم غوښې په تمه کېږي نه، همدکه چمبړان به یې په نصیب کړي او دکه زړه جامه به یې په نصیب کړي، نورې به نه وي دلته نه ملاویږي. چې څه دې کړي هغه به در سره کېږي، د هغې مناسب معامله ده. نو الله دې ما او تاسو له توفیق راکړي د دې خپلو ملګرو چې څوک ستاسو په ښه باندې راغی د ده ملا مضبوطه کړي، د ده مټې جوړ شي او ده له آینده لپاره داسې په داسې ښو نمبرو باندې مخکې کې چې ټول ترقیاتي فند راځي چې د کمیشنو په بنیاد باندې نه چې هغې کې 100 راغلي نو چې 100 په قوم باندې لګي، چې د ناظم صاحب خپله تنخواه وي نو هغه تنخواه باندې دې ګزاره وکړي خو د قوم په دې 100 کې د ځان د کمیشن نه وباسي. دا کمیشن ناروا راځي ځکه چې دا پیسې د قوم دي، د قوم پیسې به په قوم باندې لګي نو په دې کې کمیشن ولې راغی چې 50 په نالۍ کې لګي او 50 په کمیشن کې اکاونټ لري. نو دا ظلم دی د قوم سره، د قوم امانت دی په قوم باندې ولګي. نو سبا کې داسې کار څوک وکړي نو سبا که یعنې که خر او ټټو مدرېږي نو خر او ټټو ته به هم الله ورکړي، الله بیا دا خلک به ولله دونه ورپسې په منډه خلاصي. او که مونږ هیره پیري وکړه د دې غلط استعمال هم وکړو نو الله سره بیا مقام شته دی، نو دنیا کې به هم دا قوم سره ټیټه کړي او قیامت کې به هم الله سره ټیټه کړي. الله دې ټولو نه مونږ ټول به کوشش کوئ دعا وکړو.